نور زه نور خپله زندګي نشم برداشت کوم بس زه خاتم شو زه ځکه ښیم زما خونه فشار اخیستی دی ما پورې تاک دی خان ټول السلام علیکم زما خاتم کوی بس زه خپلې زندګي پورې تاک ویلې تاک ته څه مسله بس په چا نه ګفتان لګوم نه په چا څه شی لګوم خو ما خپلې زندګي پورې تاک ما خاتم مساله څه دی څه مساله دی بس ما خاتم شوم زه بس نه چې د دینزورونه لرې شي ښه شي ټیک شي خپل مزدوري کوه نه مزدوري کوه نه څه شی بس خاتم شو که دا لوړ لارې کې ختموم که انداسې توی ته ورغورځوم ورباندې نور خپلې زندګي زه تانګ کوم بس یوه د ته اندخ کالو مشر یې د کالو بل چوکشتونه دي وړکي نشته دي ته جګړې کوې ته منلانجې جوړوې زه یو د الله بنده یم بس زه خاتم شو زه ځکه ښیم زما خونه فشار اخیستی دی ما پورې تاک دی خان ټول تاک دي که کریون دي ته ګنهګار یې که هغې ته ګنهګار یې ټول دا وخت ده نو ولې بس زه خاتم شو ښیم ما بس دغه کې څوک یو کس ولې ومولي خو نور زه نور خپله زندګي نشم برداشت کوم په یوې علاج ته بودو بوزو ټیک ټاک پسې علاج نه غواړم علاج نه غواړم که نه په یوې وروره کسې نه تو د خو حالات داسې جوړ کړی دی ځان حالات داسې جوړ کړی دی چې ته جګړې کې مسالې جوړې سکالو والا غریبان دي وای نه مجبور شي زه تو سره ترتیب وکړي یعنې دا خل نور ورو خلکو ته خل دا نه چي که نه نه خو بس ګنهګار خو هغه نه واولي یو توپک نه یو چوک تمچه راوړي ته خپله ځان بس خپله زه ځان پورې تانګ یم که نه تانګ یم زه نه په چا ګفتان لګوم نه څه شی اوس به داسې چالو کړو تو د یتیمانو خیال وساتلو موږ یې تا خیال وساتو دا تو یتیمان یتیمان دوپاره سوال کړی دی موږ به تا دوپاره سوال وکړو بس نه دا سار باندې دانې رختلي دي دا رختلي دغه علاج به وکړو ما باندې ګوته کېږي خو ما خدای پیدا کړی چې ورور ما مړ شوی پیرانو ته کوم تاوان ما کړی ما خو نور بخښلی هغه د چېرې خدمت کوي پټون د چېرې خدمت کوي پیوي د ووته کوه ها الله باندې رحم الله باندې رحم کوم دا نه ده سپورت ده نماز میکنن سر پولی روز ده کوم نه ده تو ده کوم ورکی نه ده ده بود یمین سر یسیمان ده یک سوانه ده ده اول ماسه سرای مدهی مالون که ینده ده نگه جمع خلیم ده پټونه تو خو لیدلی وو دا کوم دوه مو درته کړي دي او وړه وړکي و کومې زوارې هغه نماز مګه پسې لیکي د خپله پټانه نه شاته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا زمونږ د کور مې سره تعلق لرونکي ملګري دي زموږ بچي دي عبدالحالق پټان صاحب چې دی د کور مې اوسېدونکی دی او یو سوشل ورکر دی هغې زمونږ ډاکټر فیض صاحب ته چې زمونږ میډیکل افیسر هم دی او زمونږ یو کشر ورور هم دی زمونږ یو ښه بل زمونږ د سر سترګې دی هغې دې ته کال کړی و چې دغسې موږ سره مطلب پیشنټ دي چې هغه منټلی ډسټرب هم دي اور مطلب داسې نشه هم کوي نو هغه بیا هغې ما سره چې خبرې وکړې نو هغه چې بالکل ټیک ده نو دا یو چې دی نه دا بالکل مونږ فری واخیستو یعنې د دې د علاج ذمواري چې ده هغه مونږ او زمونږ چې کوم فاونډیشن دی سیو لایف فاونډیشن هغې اوچته کړه بل دا دو مریضان چې دي د دوی به نارمل خرچه یعنې هغه خرچه د کانې پینې او د صرف د میډیسن بقایا د دې رهایش نور د دې ټریټمنټ ډیلی بیسس باندې څومره اکټیویټیز هم چې دي هغه به مونږ انشاءالله فری کوو
دومره هغه خرچه به دینه مونږ د دې دوه الو چې هغه نارمل چې څومره پورې د دې په کانپینه یا په میډیسن باندې راځي دا هغې وجه دا ده چې دې زیات لکه ویک دي او ډېر زیات باندې چې دې منټلي ډسټرب هم دي نو مونږ کوشش کوو چې یاره دې زر ریکور شي او بله دا خبره ده چې زما د دې ورثو ته او عبدالحالق پټان ته ټولو ته دا خواست دی چې سپیشلي دې کې د ډاکټر فیض صاحب ډېر یو عام رول و نو ډاکټر فیض صاحب ته او ټول مطلب زموږ سیول لایف فاونډیشن دپاره سپیشلي دعاګانې کوئ او مطلب څومره چې زموږ د وسه کېږي انشاءالله موږ مخکې تاسو سره بھرپور تعاون کوو ډېره مننه السلام علیکم